الله وی دا مخ بدل داسي روان کوم لکه ستا سټ. لایک کې او شیر کې د الله د رضا لپاره الله پاک ته خپل محبت وښیه. نو سټ کې خو نه سترګې شته، نه پوزه شته، نه غوږونه شته، نه خوله شته. نن په دې ویډیو کې په دې درس کې موږ تاسو ته سورۃ النساء د 46 نمبر آیات نه والے تر 47 نمبر آیات پورې بیا به نه لیدې شي، نه به اورېدې شي، نه به خوړې شي، بیا به څه کوي. وم څلوېښتم آیات پورې تاسو ته ترجمه درس لفظي. نو داسې نه چې عذاب در باندې راشي او خره دنه جوړ شي او سپي دنه جوړ شي، شادوګان دنه جوړ شي. او دې آیات کې داسې خبره الله پاک کړې ده چې ستاسو زړه به ورپېږي، شکلونه هم روان شي. او په دې آیات کې تاسو ته دا وایي چې څوک لفظونه بدلی یا خندنې کوي په قرآن پورې، نو داسې عذاب در راتلو نه مخکې ایمان راوړئ، قرآن ومنئ، یا په انبیاو پورې یا په علماو پورې د هغې انجام سي او د دې تابعداري وکړئ. او چا چې علماو او د وخت دینداره کس پسې خبرې کړي دي نو هغو سره الله پاک څه کړي دي دا ویډیو اخره پورې وګورئ. دا یو بېایمانه قوم تیر شوی او وروستو به راځي. اوس د دې ځای نه درس شروع کیږي او تر اخره پورې وګورئ او سبسکرایب درنه هېر نه شي. زورونه او رټنه ذکر کوي د پاره د یهود، د دې خباستونه، د دې جرایم، د دې نقصانات. یو ذکر شو یشترون الضلاله، دی به گمراهی خوښوله، گمراهی به د بیې اغسته او پخپله هم گمراه او نور به هم گمراه کول. اوس د دې نور تحریفات او خباستونه ذکر کوي. من الذین هادو، د هغه کسانو نه چې یهودیانو، یحرفون الکلم عن مواضعه، اړول به الفاظ د معنی د هغې. یحرفون الکلم، بدلول به، اړول به، الکلم الفاظ، الکلم صفتونه د نبی علیہ السلام، عن مواضعه د هغې د معنا نه. لفظ به یو شانته او دی به بل شانته کو، مطلب به یو دی به بل شانته کو. تورات کې چې کوم صفتونه الله رب العالمین د نبی علیہ السلام ذکر کړي نو دی به پټ کړل او پاغې به لګي روپۍ پیسې واغستې او خلکو ته به غلط بیان. من الذین دهغ چانا هادو چې یهودیانو، یحرفون الکلمه اړول به الفاظ، عن مواضعه د معنی د هغې ويقولون او دی بویل سمعنا من واورید، سمعنا من واورید خبره د پیغمبر عجب باندې ویل سمعنا چې موږ ستا خبره واورید. وعصینا نیمنو، سمعنا وعصينا، سمعنا من واورید، وعصينا نافرمانی کو نہیں منو. واسمع واورا، سمعنا من واورید استا خبری، وعصينا نہیں منو، واسمع زمن واورا. غیر مسمعین، دا یهودیان عالمانو د کتاب علم لره، داسې ټکي او داسې لفظ به یې راوړه چې هغه به ذو وجهین او ذو معنتینو. لفظ به یو شان ده او معنی به یې دوه کېدی، یو ښه معنی یو بده معنی، یو د خیر یو د شر، یو دعا یو خیره. لکه دلته الله د هغې لفظ نقل کوي غیر مسمع. غیر مسمع ښه معنی دا ده د خیر معنی، الله دې تا ته وانوري بد شی بدې خبرې. لکه ته یو سړي د دعا کوي چې الله دې تا وساتي
تا من دی الله بد خبری وانوري ته بد خبره وانوري الله دې تاو ساتي ستا مال جان ستا بچي الواد ستا تبر ستا کور ستا ځمکه ستا جایداد یعنی د دې متعلق د بد وانوري غیر مسمع دا خمانه شو او بد معنا دا دا غیر مسمع چې الله دې تا ته وانوري ته وانوري یعنی کون شي بد معنا شو بل لفظ مخکې تیر شوی وراعنا سوره بقره کې تیر شوی دی وراعنا نو دی بلغونی راخ که وراعنا وراعینا وراعنا معنی دارا چی زمان رعایتو کا زمان لحاظو ساتا زمان واورا زمان خیالو کا زمان نگرانیو کا زمان نگهبانیو کا منگ تاو گورا او بدا معنی دارا چی وراعینا اے زمان شپنگیا نو دی با داسی لفظ راوڑو چی داغی با دو معنی بی من الذين هادوا دهغه چانا چې يهوديانو يحرفون الكلمه عن مواضعه اړول به لفظونه د معنی داغینا ويقولون او دی بویل سمعنا من واورید وعصينا نيمنو واسمع واورا غير مسمع بيد اوریدو غير مسمع كنشي غير مسمع ونوري وراعنا لیم بألسنتهم اڑول بے جب خبلے لیم بألسنتهم اڑول بے جب خبلے لین کدا یحرفون سرائی نو معنی دا شوا چی لفظ با یو شانتا و دیبا بل شانتا کر او کدا یقولون سرائی نو حق به باطل ته واړو لیم بالسنتهم بدس حال کی چې دی واړول جب خپلې وطعنا فی الدین عیب به لګاو په دین کې وطعنا فی الدین طعن به لټاو په دین کې مقصد داو چې من تا توایو واسمع غیر مسمع من تا توایو راعینا ته زمن د زړه د حال نه خبري او کني زمن د جبې نه خبري او کنا کچرته ته د الله نبی وین او الله به خبردار کړي وي ته به پوښوي خو ته زمون په خبرو نه پويږي یعنی من تا نبی او پیغمبر نه منو ولو انهم قالوا کچرته د دې وینا دا سوي سمعنا من واورید خبرستا واطعنا امنلی قبول کړي واسمع تاسو واوري وانظرنا من تو ګوري لکان خيرا لهم نداب غرا بهتر ودیلرا کدی چرته دا بیان کوله سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا سمعنا اید الله پیغمبره من ستا خبري واوري دي واطعنا امنلی واسمع تاسو هم واوري واسمع واورا وانظرنا او زمون خیالو کا من ته وګوره نو دا مناسب الفاظو دا د ادب الفاظو نو دی به د بی ادب الفاظ راوړل لکان خیرا لهم نو دا بغور ودیلرا واقوم زیاد درست بوا د ادب رعایت دی الفاظو کې ولكن لعنهم الله لیکن لعنتک پدی الله بکفرهم د وجه د کفر ددی فلا يؤمنون الا قليلا ایمان نراوړي مگر ډیر لګ یا ایها الذین ای هغه څوک اوتل الکتاب چې درکړی شوی دی کتاب تورات آمنو ایمان راوړی اے د دنیا يهوديانو ایمان راوړی بیما په هغه کتاب نزلنا چې ما لګ لګ را لګلې دي قران مصدقا رښتینی کون کې دي لما هغه بیان لرا معکم چې تاسو سره دي الله وی اے د دنیا يهوديانو ایمان راوړی په قران او دا قران هغه کتاب دی چې تاسو کتاب رښتینی کوي دروژن کوي نه من قبل مخکد دی انت مسا چې زروان کم
ایمان راوړی من قبل مخکې د دې ان نطمسا چې زه هموار کم روان کم بد شکله کم وجوها مخونه اے یهودیانو ایمان راوړی د عذاب د راتلو نه مخکې ان نطمسا چې هموار کم روان کم بد شکله کم وجوها مخونه فنردها نواړم دی مخونو لرا علا ادبارها رستو شا طرفتا دا سنا چې ستاسو دا مخونه داسې کم لکه سټ نطمسا وجوهن روان کم بد شکل کم مخونه فنردها واړم دی مخونو لرا علا ادبارها لکه سټ دا مخ بشره د روانه کم داسې کم لکه ستا دا سټ نو سټ کې خو نه سترګې شته نه پوده شته نه وګونه شته نه خوله شته الله وی دا مخ بدله داسې روان کم لکه ستا سټ بیا به نه لیدی شي نه به اورېدی شي نه به خوړی شي بیا به څه کوي ایمان راوړی من قبل مخکې د دې ان نطمسا چې روان کم مخونه ستاسو فنردها نواړم دی لرا علی ادبارها شاګانو باندې او نلعنهم یا لعنتکم بدی کما لعنا اصحاب السبت لکه څنګه چې ملعنت کړو په خالی والا باندې دا یو بېمانه قوم تیر شوی ورستو برازي نو الله د دې شکلونه روان کړل شادوغان کړل نو يهوديانو ته الله وی اے يهوديانو ایمان راوړی مخکې د راتلو د عذاب دا سنا چې تاسو مخونه روان کم او سټونه دینه جوړ کم یا تاسو خرکم سپیکم شادوغان کم لکه څنګه مې چې مخکې کړی دي وکانا امر الله مفعولا او دې امر د الله وینا د الله حکم د الله مفعولا شوی الله چې یو خبر وکړي نو هغه بیا کوي وکانا امر الله مفعولا او دا وینا د الله حکم د الله مفعولا شوی الله چې څنګه وای نو بیا هغه څه کوي نو دا سنا چې عذاب در منی راشي او خردنه جوړ شي او سپیدنه جوړ شي شادوغان نه جوړ شي شکلونه هم روان شي نو دا سي عذاب دراتلو نه مخکې ایمان راوړی قرآن اومنئ او دری تابعداری وکړئ لائک کرو شیئر کرو اللہ کے رضا کے لیے آپ کے لائک اور شیئر کرنے سے اور کومنٹ میں ماشاءاللہ یا زبردست یا کوئی بھی ایسی بات کولو سره تاسو دا ویډیو چې دی دا مخې ته وچلیږي نو تر څو پورې چې خلک یې ګوري دا بیا مخې ته وځي دا د یوټیوب منځ ته ورشي صرف ویډیو له دی لایک ورکو که هغه د ګناه ویډیو که د ثواب ویډیو او لایک ته ورکو د دې سره دا ویډیو مخې ته پل واخلي وچلیږي لکه د ټیر په شان بیا مخې ته خلک یې ګوري نه چې څومره خلک یې ګوري که هغه د دین او د سبق ویډیو او د الله د رضامندۍ د ویډیو نو تا ته په اجر ملوي او که چېرې د ګناه ویډیو دی لایک کړله یا د شیر کړله یا د کومنټ ورکو او یا د وکتله نو ستا په وجه باندې دا ویډیو روانه شوه نور خلک به ګوري تا ته به د هغې پوره د ګناه هغه پوره حصه ملوي او چې څومره خلک یې مخې ته ګوري ته پکې هغې کې شریک شوې اوس خپل طبیعت ته وګورئ دا د قرآن ترجمه د دین او د تبلیغ بیانونه او د علماو بیانونه دي د الله د رضا دپاره الله ته خپله محبت وښایه الله پاک هم په دنیا او په آخرت کامیاب کا الله هم خوشحاله کا السلام علیکم